حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې بے حدا بے اندازې مهربان دی او دا هغه مهربانتیا د خاطره مونږ ته الله تعالی داسې موقع په لاس راولي چې پاغي کې مونږ او تاسو لږ نیکی وکړو نو پاغه لږ نیکی هم مونږ ته ډیر اجرونه ثوابونه ملاوي. د رمضان المبارک ټول میاش کې انسان چې سناسو شکل باندې د خپل وس مطابق څومره نیکی کوي په هغه نیکو باندې د انسان ته ډیر اجرونه او ثوابونه ملاويږي. کوم آیت مبارک چې تاسو وړاندې ما تلاوت کو د آیت مبارک کې الله تبارک وتعالى فرمای چې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام نما دا یو عهد ته اغشته دي او موږ سره دا تاکید کړی دی چې ته ان طاهر بیتی للطائفین والعاکفین. هغه تاکید او عهد دا دی چې تاسو به زما دا کور صفا ساته، خانه کعبه شریفه حرم شریف دا به صفا ساته، للطائفین د طواف کوونکو د پاره، والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره، والرکع سجود او هغه خلک چې هغه رکوع او سجده یعنی منځونه کوي دا غوي د پاره مسجد دا به صفا ساته. الله تبارک وتعالی د اعتکاف د لفظ پخوا استعمال کړی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه د جمعات د صفای چې جمعات کې طواف هم کېدو حرم شریف کې او اعتکاف هم کېدو منځونه هم کېدل نو د دې حکم الله تعالی هغه وخت کې کړی دی. نو معلومه شو چې دا لفظ اعتکاف دا ډیر زیات حضور علیہ السلام هم استعمال کړی دی او الله تعالی هم استعمال کړی دی قرآن پاک کې. د اعتکاف لفظي معنا دا چې یو بنده یو ځای کې کینی او خپل ټول اراده د نورو سيزونو ختم کی او په یو ځای باندې دی ایثار شي پاتې شي د اعتکاف وای. بیا چې کم اعتکاف قرآن و حدیث وی نو هغه اعتکاف نه مراد دا چې بنده دنیاوی ټول خبره ترې پرېږ دی، ټول مصروفیات پرېږ دی او صرف الله تعالی ته متوجی شي، دې ته اعتکاف ویلی شي. او بیا په دې کې د شریعت مطابق خپل عملونه وکي او د شریعت مطابق چې کوم خبرو باندې د ثواب ملاويږي هغه کارونه دی انجام ته ورسي، دې ته اعتکاف وی. اعتکاف کله کېږي نو د رمضان المبارک آخر عشره کې اعتکاف دی وجه باندې اعتکاف یو بهترین عظیم الشان او ډیر لوی مرتبه والا عمل دی. د لخامخه وخت او توجه او فکر ورکول پکار دی چې اعتکاف په هر رنگ کې چوي انسان او کی په دې باندې بدته ډیر ثواب ملو شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف لډیر لوی اهمیت ورکړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کال په خپل جون مبارک اعتکاف کړی دی. یو ځل د عذر په وجه د پیغمبر علیه السلام نه اعتکاف پاتې شو نو بل کال له حضور علیه السلام د 12 اعتکاف وکړ. یعنی عام طور مسلمانان چې اعتکاف کوي نو په شلم روزه باندې کینی او بیا د اختر اعلان سره پاسی. پیغمبر علیه السلام نه یو ځل د عذر په وجه اعتکاف مسنونه پاتې شو نو بل کال چې بیا اعتکاف ته کېناستنو 13 کال چې کم فوت شوی نو اغم یعنی په لسمه روزه باندې ماښام کېناستو او بیا د اعلان سره د اختر د اعلان سره اعتکاف پای تکمیل ته ورسو. نو د دې نه معلومیږي چې اعتکاف د په ټولو عبادتونو کې ډیر زیات اهمیت لري، دا ډیر لوی عبادت دی. په دې باندې ډیر ثوابونه او اجرونه مونږ تاسو ته ملاويږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي من اعتکف 10 فی رمضان، چا چې اعتکاف د یوې عشرې د رمضان المبارک وکړو کان که حجتین و عمرتین، نو دا یو اعتکاف دا داسې دی لکه د 2 حجونه او 2 عمره وکړلې.
نن سبا چې بنده وي چې زه یو حج کوم نو په دې باندې بسونه خرچه راځي. تاسو وګورئ چې یو بنده یو ځل حج لذي نو دې کم از کم 12 लाख روپے لګي. په 12 लाख روپے باندې د حج به وشي. بیا قبليږي یا نه قبليږي غزان له یو سوال دی. او چې یو بنده وي چې ځان له یو عمره کومه نه چې عمرې لذي نو پاغي باندې بس عمره خرچه راځي. نو په یو عمره باندې کم از کم 3 लाख روپے نن سبا خرچه راځي. نو 12 लाख د حج شو او 3 लाख دا د عمرې شو نو دا ټوله 15 लाख شوي. او بیا حدیث مبارک کی راغلی منیتک فعشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. چاچی رمضان المبارک د 10 اعتکاف وکړو نو الله تعالی بدل د 2 حج او د 2 عمرو ثواب ورکی. نو په یو حج او یو عمره باندې 15 लाख روپے لګي. نو چې په 2 کې ضرب ورکی نو دا یو اعتکاف د 30 लाख روپو نه افضل ثواب وګټه. چې بنده حجونه وکړل عمره وکړل نو د سره دا سوال لې چې دا حج می قبول دی که قبول نه دی. عمره وکړه قبول شو که نه ده. خو چې بنده اعتکاف وکړو قبول حجونو ثواب او د قبول عمرو ثواب مفتو کې ملو شو. نن سبا 30 लाख روپے ډیر په مشکل خلک پیدا کی حج او عمره پیو کی. نه چې یو حج او یو عمره وکړو نو هغه کې دا شل خبري چې دا شوی دی که دا نه دی شوی. او که تاسو د رمضان شریف د اخر 10 مسنون اعتکاف وکړو نو د 2 حج او د 2 عمرو مفتو کې ثواب ملو شو. د قبول شوی حجونو قبول شوی عمرو ثواب ملو شو. نو موږ تاسو به دا ثوابونه نه ضایع لپاره به جستجو کو تلاش او کوشش وکړو چې موږ تاسو دا ثوابونه وګټل ان شاء الله زموږ دنیا او آخرت دا بخکولی وي. کتاب لیکلی دی چې کله بندا جمعات کې اعتکاف تکینی ندل به الله تعالی څومره ثواب ورکي. داسې جمعات چې هغه کې د جمعې منظم خلق کوي نو دې ته جامع مسجد ویلی شي. نو په جامع مسجد کې د بندا یو رکعت دا په 1500 باندې دی. یو بنده په جامع مسجد کې یو رکعت وکړو نو د په یو رکعت له 500 رکعتونو ثواب ورکي. او چې 4 رکعت مونږ وکړو نو د 2000 رکعتونو ثواب شو. او چې په جمع باندې وکړو نو 27 ګنا نورم ثواب زیاتیږي. نو چې په جمع باندې وکړو نو دې له بیا ورکا په 2000 له په 27 کې ضرب ورکا نو د دې نه 54000 رکعتونه جوړ شو. او بیا په رمضان کې یو نیکی په او یادا نو په 54000 له چې تو ورکې ضرب په 70 کې نو الله تعالی ردی سونه ثوابونه درکې 37,80,000 ثوابونه او د دې رکعتونو ته ثوابونه ملو شو. لہذا چې معتکف اعتکاف ته ناز دی نو هر وخت کې دی د یو مونږ نه پس د بل مونږ انتظار کوي د خو بل سکار ني نو د مونږ د انتظار هم حدیث کې دی دا سیده لکه دی په مونږ کې لګیا دی. نو چې معتکف د مونږ انتظار کوي نو د انتظار هم دله 37,80,000 فرض رکعتونو برابر ثواب لیکل کیږي. دا صرف د هغه مونږ چې کم 4 رکعات مونږ نه روزانه 3 مونږ 4 رکعات دي ماسپخین مازیګر او دارنګ ماسختن دا 4 رکعات دي. نو د دې ټول 4 رکعاتو ثواب دا بسونه کیږي. نو د ثواب 1,13,40,000 دا جوړیږي. او بیا د ساره د مونږ ثواب بسونه نو 18,90,000 رکعتونو ثواب دتا د سار په مونږ باندې. علما خام 15 رکعت دي نو صرف د ماخام د مونږ 28,35,000 رکعتونو ثواب دتا ملاويږي. نو په دې حساب سره کته د 5 وختو مونږونو ثواب ټوټل کې نو 1,60,65,000 رکعتونو ثواب دا درته ملاو شو. دا د یو رمضان شریف د یو اعتکاف دون فضیلت ته او دا د ټول 10 دا صرف د یویر وزي د 15 وخت مونږونو دون ثواب په اعتکاف کې ملو شي. او بیا په 15 وخت مونږونو کې یو تکبیر اوله سونه ده نو داغي حساب هم څوک نشي کول. حدیث مبارک کې راغلی دی تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیها. یو تکبیر اوله سره چې مونږ کو تکبیر اوله در لاندې کو دا دنیا او سچ په دنیا کې دا داغي نه غوړ دي افضل دي. نو الله تبارک وتعالى
په دومره واړو واړو عملونو باندې غټ غټ اجرونه او ثوابونه مونږ او تاسو لرا کوي. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی ان للمسجد اوتادن، بشک د جمعات د پاره میخونه دي. تاسو به کتلی قران پاک کې الله تعالی د ځمکې د پاره د غرونه میخونه ګرځولي دي او الله تعالی فرمایي چې د غرونه دا مې په ځمکه میخونه ټکو وخلی دي هم د دې په وجه د ځمکه اوړي نه نسکوريږي نه په دې مضبوطه کړي را. نو عمدغه شان د جمعتون په باره کې حضور فرمای ان للمسجد اوتادن، بشک د جمعات د پاره میخونه وی، الملائکه جلساءهم او فرشتي اغوی سره ناستی وی، ان غابو يفقدوهم کدغه نیکان خلق چې کم په جمعات کې اعتکاف تناز دي دوی که د جمعات نه حاجت شرعي یا حاجت طبيعي پس بارو زینو دا فرشتي لټي چې شو زما هغه دوست او زما مرګري، و ان مرزو عادوهم دوی بیماران شي نو فرشتي د بیمار پرسی کوي تپوسه کوي، و ان کانوا فی حاجت اعانوهم او کله دوی سه حاجت پیښ شي شرعي دی طبيعي دی دنیاوي دی اخروی دی هغه فرشتي د بیا مددم کوي. نو معلومه شو چې اعتکاف دا یو ډیر لوی د اجر او د ثواب باعث دی. اعتکاف ضایع کول نه دی پکار، هر انسان لپاره دی نارینه ک زنانه چې اعتکاف وکي. اعتکاف بزتا سوته ہوئے مدرے قسم دے. اعتکاف دا پدرے قسم رے. نمبر اول واجب، نمبر 2 سنت مؤکد علی الکفایہ، نمبر 3 مستحب و نفل ورتویلی شي. نمبر 1 چې کوم واجب اعتکاف ته هغه دا چې یو بندا د اعتکاف منخ تکړي زما فلانی کارو شي نو زبا د دون ورځو شپو اعتکاف کوما، ندی ته نظر او منخت وینو چې هغه کار یو شو نو د چې سور ورځې منلی د اعتکاف نو هغه مر ورځې دی به اعتکاف کوي. یاد ساته چې کوم اعتکاف منظوره وي یعنی تا نظر منلی دی نو دې سره روزه نیول واجب وي. دا اعتکاف هم واجب دی پدې کې روزه نیول هم واجب وي، بغیر د روزې دا اعتکاف نکېږي. او بیا دویم نمبر اعتکاف قسم هغه سنت مؤکد علی الکفایہ دی. د رمضان شریف په اخر عشره کې یعنی د شلمې روزې د مازیګر نه د اختر د اعلان پورې دا ټول عشره دا د سنت مؤکد علی الکفایہ اعتکاف وخت دی. پدې کې روزه نیول لازم دي. که یو بنده اعتکاف ته کېناست خو د عذر په وجه ردنه روزه پاتې شو نو اعتکاف هم مات شو. نو اولنې قسم اعتکاف منظوره یعنی واجب اعتکاف، او دویم قسم سنت مؤکد علی الکفایہ یعنی مسنون اعتکاف د رمضان شریف د اخر دی دوو کې روزي نیول لازم دي او د بغیر د روزي د اعتکاف پای تکمیل ته نه رسیدا نیمګړی کیږي. او دریم قسم د اعتکاف مستحبم دی او نفلم ورته ویلی شي، ناغه ار وخت ار څوک ارزه کې کولی شي. مثلا جمعات ته نارینه راځي نو دی وای چې سونه وخت زما مونږ کې لګي هغه مر وخت زما د اعتکاف نفلی نیت نو بس د پښتو کې دا پزړه کې مرا وصل چې زما جمعات کې سونه وخت تیریږي دا مې د اعتکاف نیت نو بس دل د اعتکاف عمر ثواب ورکړي کیږي. او بیا پدې کې تعین ضروری نه چې دونه وخت بس سونه جمعات کې وی دغه د اعتکاف وخت شو او چې بیا روزي بس اعتکاف ختم هم شو ثواب هم په شو. اوس دا اخیری قسم کم چې نفلی اعتکاف نو پدې کې روزه نیول لازم ندي. د روزې نه مخکې او د اختر نه پسم چې جمعات کې سونه وخت تیرې نو نیتو کده نفلی اعتکاف نو د سره روزه نیول ضروری نو ستابه پورا ثواب کیږي. بیا اعتکاف بمونګه کم ځای کو نو د نارینو ځان له حکم دی، د زنانو د پاره ځان له حکم دی. کتاب لیکلی دی چې په دنیا کې صرف 15 ځایونه دي چې نارینه په هغه ځایونو کې اعتکاف کولی شي. د ټولو نه اولنې ځای د اعتکاف د پاره ترتیبوار تاسو ته ذکر کوم چې کم اول وی داغي به زیات فضیلتی، کم چې دویم وی داغي به لږ کم ثوابي، کم چې دریمي هغه به داغي نم سلسله په سلسله نمبر په نمبر ترتیب په ترتیب داغي ثواب کې لږ کمې برازي. د ټولو نه اول 15 ځایونه داسې دي چې پاغه کې اعتکاف کې نو ثواب بوي. د ټولو نه افضل پکې ټولو نه اولنې هغه بیت الله شریف ته چې بندا حرم شریف کې اعتکاف کوي نو د اعتکاف د دنیا د هر ځای نه زیات اثر لري، د دنیا د هر ځای نه زیات ثواب لري.
نو اولنې ځای اعتکاف کم ځای به کې نو حرم شریف کې اعتکاف وکړه. ټول حرم شریف دا د اعتکاف ځای دی. دا جومات ته په دې کې اعتکاف وکړه دا د ټولو نه اولنې درجه لري. دویم د حضور علیه السلام جماعت مسجد نبوي شریف صلی الله علیه وسلم د دنیا د هر مسجد نه زیات ثواب په اعتکاف باندې مسجد نبوي کې ملاويږي. د مسجد نبوي د اعتکاف ثواب دا ډیر زیات دی. او په دریم درجه کې دا بیت المقدس دی. مسجد اقصام ورته ویل شي. بیت المقدس کې اعتکاف کول د دنیا د هر جماعت نه افضل ثواب لري، ډیر ثواب لري. او د دې نه پس څلورم جماعت هغه دی چې یو جامع مسجد وي. هغه جماعت چې په هغې کې د اخترونو او د جمعې منځونه کېږي دې ته جامع مسجد ویل شي. په دې کې ډیر ثواب دی. او د دغه څلورم نه پس د کلی محلې هغه جماعت چې جمعه او اختر پکې نه صرف د 5 وختو د جمع تنظیم پکې وي، نو په داسې جماعت کې بیا ثواب دی. د خپل کلی د محلې داسې جماعت هغه کې جمعه اختر وی او کنه چې تا پکې او اعتکاف نو ستا ثواب او شو. دا درجه په درجه ما تاسو ته د ټولو هغه احکام ذکر کړل. بیت الله شریف د ټولو ناول دی. مسجد نبوي شریف ورپسې دی. دغه شان بیت المقدس ورپسې دی. او بیا د کلی د علاقې جامع مسجد څلورمه درجه ده. د خپل محلې جماعت هغه 5مه درجه ده. په دې ځایونو کې اعتکاف کیږي. د دغه ځایونو نه علاوه چې څومره ځایونه دي په هغې کې د نارینه اعتکاف نه کیږي، بالکل نه کیږي. یعنی اعتکاف بیت الله شریف کې، مسجد نبوي کې، بیت المقدس کې، د خپل کلی علاقې جامع مسجد کې چې جمعه پکې کیږي. او یا داسې جمعات کې جمعه پکې نه کیږي، خو د خپل محلي جمعات ته نو بس دې کې اعتکاف وکړه. دا 5 ځایونه دي. د دې نه علاوه د دنیا په هر ځای کې چې اعتکاف کوي نو دا اعتکاف نه کیږي. په خپل کلی کې اعتکاف ثواب زیات وي. موږ یو لفظ استعمالو د اعتکاف حکم یادو. اعتکاف څه درجه لري او د دې څه حکم دی؟ نو اعتکاف دا یو سنت مؤکد علی الکفایه عمل دی. سنت مؤکد دی ته وی چې دا به خامخا کې او هر یو بنده به دا عمل کوي. دې ته لازمی سنت وی. د دې حکم د واجب پشانی ګناهګاری کې کسو کې نه کوي. خو دې کې آخر کې یو لفظ بل استعمال شو. فقهاو ذکر کړي سنت مؤکد علی الکفایه، یعنی دا داسې یو لازم سنت دی چې ټول کلی والا نه که د کلی یو فردم دغه سنت ادا کنو د ټول کلی په غاړه آزاده ده. نو په کلی کې چې یو جماعت دی که په کلی کې 2 دي هغه دواړو جماعتونو کې بلکې هر ځای کې چې کوم جماعت دی هغه به د اعتکاف نه خالی پرېږدونه. هغې کې به هر یو کس چې وي خو اعتکاف ته به کینی. چې اعتکاف ته کېناستې نو نیت وکړه چې زما دا نیت دی چې د ټول کلی د اعتکاف غاړه مزاده شي. نو اوس د خپل اعتکاف ځان له ثواب وشو او د ټول کلی د غاړه آزاده کړه. مطلب چې ټول کلی اعتکاف کړو څونه ثواب هغه هم تا ته په یو ځل میلاو شو. نو معلومه شو اعتکاف باندې ډیر ثوابونه الله تعالی مونږ او تاسو لرا کوي. دغه 5 قسمه جمعتونه لري. د دین علاوه که جمعات وتوي نو پکې اعتکاف نه کیږي. مثلا داسې یو جمعات ته چې وقف شوی نه دی، یعنی یو مالدار سړی دی هغه په خپل اجره کې یو اړخته جمعات د پاره ځای خاص کړی چې دلته به زه منځونه کوم. د کلی خلک هم ورته راځي منځونو لا جمع پکې کیږي. خو دغه د خان اجره کې ځای دا د خان وقف کړي نه ادا نه وي چې دا د کلی جمعه او دا زما غیر موقوفه مسجد یعنی وقف کوم نه په داسې جمعات کې منځونه کوه کیږي. خو د رمضان شریف د اخر عشره اعتکاف پکې کې نو نه کیږي. د رمضان شریف د اخر عشره چې کم مسنونه اعتکاف ته د لپاره شرعي مسجد دا شرط دی. که شرعي مسجد نه دی نو هلته که 15 وخت جمع کیږي نو پکې اعتکاف نه کیږي. اکثر جمعتونه داسې چې هغه یو سکول وي، کالج، یونیورسيټي وي، اسپیټال وي یا یو منډي وي، مارکیټي، داغه د پاسه چت باندې جمعات جوړ شوی وي. نو دغه جمعات مسجد خوده خو شرعي مسجد نه دی. د دې په وجه اعتکاف پکې مکوا نه کیږي. کتا پکې کړه د نو هغه نه دی شوی. یا یو مارکیټ دی
او د هغې په بیسمنټ کې جومات جوړ کړی، ځکه د مارکیټ د ټولو دکاندارانو د روزګاردارو خلکو د هغوی جومات ضرورت دی، نو د مارکیټ بیسمنټ کې جومات جوړ کړی دی او په هغې کې دوی مونځ کوي. خو دا بیسمنټ دا جومات دا دوی وقف کړی نه دی، دا جومات نه دی، نه دی کې مونځونه کوه کېږي، د جمع ثواب به هم درته ملاویږي. خو اعتکاف مسنونه پکې کې نو پکې نه کېږي، ځکه د اعتکاف مسنونه لپاره شرعي جومات پکار دی او دا شرعي جومات هغه الوي چې کله وقف شوي. نو دا بیسمنټ کې چې کوم د مونځ لپاره ځای خاص شوی دا خو وقف شوی نه دی، یا د سکول او د منډې او د کالج او د مارکیټ د پاسه کوم جومات دی نو دا خو جومات ته وقف نه دی، دا خو د خلکو د ضرورت خیال ساتلی شوی. نو په دې کې مونځونه هم کوه، جمع هم کوه، ثواب به دې کېږي، خو اعتکاف مسنونه به دې نه کېږي. هغه جومات چې هغه وقف شوی دی په هغې کې اختر مونځ د جمعې مونځ کېږي او که نه کېږي، خو د پنځو مونځو د جمع انتظام پکې شته. نو په داسې جومات کې اعتکاف ته کېنه، ستا اعتکاف کېږي په شرط دی چې دا به وقف وي. که وقف شوی نه دی، یعنی یو کس دی هغه وایي دا زما جومات دی او دا ما جومات له ورکړی، داسې نه دی، څه وخته پورې مونځونه او که زما په کار شي بیا به روانوم، نو دا وقف شوی جومات نه دی، نو په دې کې اعتکاف نه کېږي. او د زنانو اعتکاف به کوم ځای وي؟ نو زنانه به په خپل کور کې اعتکاف کوي. زنانه به د کور نه بار نوځي. اکثر زنانه دا سوالونه کوي، وایي چې زما تره کره اعتکاف کېږي که نه، ماما کره اعتکاف کېږي که نه، داسې د کلي د جینکو غټه مدرسه ده او د پردې انتظام هم پکې شته، هلته مې اعتکاف کېږي که نه؟ نو نه، د خپل پلار، د خپل رور او د خپل زوی په کور کې اعتکاف کوه، د دې نه علاوه چرته هم اعتکاف مه کوه. اکثر یوه زنانه وي په کور کې یوازې وي او خواهش دی چې زما اعتکاف دا ثوابونو ته خواهش دی چې زم اعتکاف ته کېنم، خو کور کې یوازې د اخلي پخلي او د خدمت یې څوک شته نه. دا واده شوي لور ورته وایي چې بیبي ما کره راشه، نو ما کره به اعتکاف ته کېنې، نو چې دا ځوانه ده نو دا به خپلې لور کره، واده شوي لور کره به هم اعتکاف ته نه کېني. د فتنې او د فساد خراب داسې نازک دور دی، په دې کې احتیاط دا دی چې یوه زنانه خپلې واده شوي لور یعنی خپل زوم کره به نه کېني اعتکاف ته. به هر حال دا د اعتکاف دپاره بهترین ځایونه دي. زنانه به د کلي په د مدرسه کې اعتکاف ته نه کېني، که کېناسته نو هسې ګناه یې وکړه، ثواب یې پوټې هم نه دی شوی او اعتکاف هم نه دی شوی. داسې دا زنانه که جینکې دي که مشرانې دي، دوی به خپل تره ماما کر اعتکاف ته نه ځي، هلته به اعتکاف ته نه کېني. اگر چې په دوی په مخ سړی نه لګي، تره ماما خواله نه راځي، تره ماما بچیم خواله نه راځي، خو بیا هم زنانه به ماما کرا، تر بچو ماما بچو کر اعتکاف ته نه کینی. یا یو وخینې د خپل اوخي کره یعنی خور کره زی اعتکاف ته کینی، نو نه، دا به په خپل د پلار یا د رور یا د زوی په کور کې اعتکاف ته کینی، بل ځای به نه کینی. او نارینه چې په جومات کې کینی نو دوی به په کم جومات کې کینی؟ وی هغه جومات کې د نارینه کینی کم چې د محلي جومات ته. نو په محله کې چې کوم جومات ته که په هغې کې د جمعې مونځ نه کېږي، اختر مونځ نه کېږي، نو هم د دې ثواب ډیر دی، د خپلې محلې د جومات د باندې حق دی. نو بل جومات کې چې جمعه او اختر کېده نو هغې نه زیات ثواب تعالی په دې عام ساده جومات کې اعتکاف باندې درکوي، ځکه دا د خپلې محلي جومات دی. او که کله په محله کې دوه جوماتونه دي، د محلې یو سر او بل سر باندې جوماتونه دي، یعنی د یوې محلې دوه جومات دي، اوس به کم جومات کې کېدی؟ نو وی کم جومات کې چې د جمعې مونځ کېده نو هغې ته لاړ شه، هلته اعتکاف وکړه. او که نه دواړو کې د جمعې مونځ نه کېده، د اختر مونځ هم نه کېده، نو بیا چې کم جومات کې درانه جمع هلته لاړ شه، زیات ثواب دی. او که د دواړو جمع سمې وي، یو شان وي، نو بس بیا چې کم جومات تا کور ته نږدې وي هغې کې کېنه، ستا به د اعتکاف ثواب کېږي. یو څو خلک دي چې هغوی د اعتکاف ته نه کینی. هغه کس چې هغه نشی دی او د روژه ماتي نه پس خامخا نشه کول غواړي، نو د له اعتکاف ته ناسته ضروري نه دی، د نه کینی اعتکاف ته، ځکه دی به د جومات نه روزي د نشې دپاره، نو چې راووته خو اعتکاف یې مات شو.
په دې وجه باندې نشي بنده چې هغه توبه هم نو باسي او د روژه ماتي نه پس نشم نه پریدي نو دې اعتکاف ته نه کینی. بل د پردې محلې نه دی بلې محلې جمعات ته اعتکاف د پاره څوک نه ځي. په پردې محله کې اعتکاف جمعات کې مه کوه، د خپلې محلې په جمعات کې اعتکاف وکړه. وجه داره دی کې یو نقصان دی د روژه ماتي خو هر څوک تا پسې خوراک څښاک افطارۍ سامان در رسولی شي له پېشمني به شپه وي د یوې محلې نه تا پسې بلې محلې جومات ته خوراک در رسي دا به څونه مشکلاتي. د دې په وجه د خپلې محلې د جومات اعتکاف کې ثواب ډیرو، د بلې محلې په جومات کې ته اعتکاف ته مه کښېنه ثواب دې نیمګړی دی او بیا خلکو ته پریشانی هم جوړیږي. بل داسې بنده د اعتکاف ته نه کینی چې هغه موبایل استعمالی او موبایل نه هغه بغیر گزاره نه کیږي، خامخا دی به استعمالی. اعتکاف خو د عبادت د پاره دی نو چې د اعتکاف تم کې ناسو دی پکې عبادت مونږ کی نه دی خو بیا د خیرو مستحق جوړیږي چې جبرائیل وی هلاک تی چې حضور وی آمین. نو داسې بنده چې اعتکاف کې د خپل دنیا پمنډه دا غشتي وي او د په اعتکاف کې دغه شان د دنیا فکر او غور کوي او منډه تړ مصروفیات او ټلیفون هم د لاس نه کوزي نه داسې بنده د اعتکاف ته نه کینی ککې ناستو نو ثواب نه کیږي. بل داسې بنده د اعتکاف ته نه کینی چې دوه مرګري دي او دوی دومره تعلق جوړ دي چې دا دوه مرګري وي چې زه یو چې اعتکاف ته کینی نو دا بل وی خچ ته کینی نو زه بم کینم، یعنی دی یو خو ثواب نیتو چې زه اعتکاف ته کینم نو زاغه د پاره اعتکاف ټیک دی. خدا بل د پسې کولمه غټره دی وی وزره دنه بغیر بار وخت نه چمتېرولې چې ته اعتکاف ته کینی نو زم در سره کینم نو اوس دا دویم کس چې راځي نو دی خو ثواب د پاره نه دی ردی د پاره چې په خپل اعتکاف نو کوم دا بلم په غب شپ د اعتکاف او باسم نو دا دوه مرګري اعتکاف نه دی دوی بیل شنو اعتکاف ته دی کینی او که په یو جمعات کې کینی نو بیا دواړو لپاره چې کینی. بل داسې ماشوم چې هغه نابالغ دی او یا دونه وړو کې چې ګیره لاره ختلې نه نو داسې ماشوم د اعتکاف ته نه کینی ځکه چې دی به ویخي یا به اودوي د ځان ساتلی نشي د په خپل خو په بد باندې نه پیږي په پاک او په پلیتم دونه خیالي نوي او چې ودی وی څنګه بناستم لاستی په ځان باندې لمن اړولې د نه داړولې سمکړې د نه سمکړې روان بملاسوي او دا ماشوم د بیګری د نو د نه فتنه زیاته خورېدل ممکن دي نو بیګری ماشومان د اعتکاف ته نه کینی. البته هغه بیګری نابالغ ماشوم اعتکاف ته کې ناستل جایز دي چې پلار یا ترو یا مشرور اعتکاف ته کینی او دا وړو کې ځان سره کینی نو خیر دی. اوس د پلار نه مزوی ته صفت نوی خطر وي د تر نه برواره ته صفت نو خطر وي داسې د مشرور نه مخبل کشر نابالغ رور ته صفت نو خطر نه دا که خپل تر سره خپل پلار سره یا مشر لالا سره کې ناستو یا اړو نیک سره خپل نوسې کې ناستو نو دا خیر دی. خو چې ګڼ خلکی پردي خلکی نه دي کې نابالغ بیګری ماشوم اعتکاف ته دی نه کینی کدی کې ناستو نو د خو خپل اعتکاف اړو او نه صرف لک ثواب به کېدو خو د لاس د نور خلکو اعتکاف په خطر کې د دې د وجې دا ماشوم د اعتکاف ته نه کینی. اعتکاف ته به مونږ تاسو که کینو او ارادم کړي نو کله به کینو. نو نن د رمضان المبارک اولسمه روژه ده او د شریعت دا مسله ده چې څوک مسنون اعتکاف ته کېناستل غواړي نو هغوی به په شلمه روژه باندې د مازیګر نه پس او د نور پریوتو نه مخکې د اعتکاف د پاره ځان له ځای خاص کی نارینه جماعت او زنانه خپل د اعتکاف ځای چې خاص کړي هغې ته به داخل شي اعتکاف به شروع شي. نیت به څنګه نو نیت به دو کې چې د رمضان شریف د اخر عشرې د سنت موکد اعتکاف نیت کوم یا الله ماته آسان کې او بیا رانه قبول کې کدا د لنن درځي آسان هوا د رمضان شریف د اخر عشرې اعتکاف کوم نو دعا وکړئ یا الله مانه آسان کې آسانی کې بیا رانه قبولم کې د قبولیت دعا بم کې. نو اعتکاف د شروع شو او دا اعتکاف به کله پوری وي چې کله د علاقه عالمان فیصله وکي چې اختر میاش اولیدې شو سبا اختر دی نو مستا اعتکاف پای تکمیل ته ورسید ثواب د مشو اعتکاف د پورا شو. اوس کا کور ته نارینه راځي د اعتکاف نه روزي نو جایز دي، زنانه د اعتکاف دغه پردونه بار روزي نو راوتل جایز دي.
خو بیا هم بهتره کتاب لیکلی دی چې د اختر د شپم په اعتکاف کې تیره کچې ډیر ثوابونه ملو شي. که ضرورت و نارینه وي چې زه به زما کپړو وغیرہ پیزار ټوپې پټکي وغیرہ پسې زم ندی لپاره د اختر اعلان نه پس د ماسخوتنې که شپه جمعات کې نم تیرې رو دي جایز دي خپل سود سودا دې ځان له برابر کی. زنانه وایي زه خو ټول اشاره لش په ورځې په اعتکاف کې وم نو کور صفای امراته پاتې ده د وړو کپړې استری کول امراته پاتې نو دا زنانه که د اختر شپه په اعتکاف کې نه تیرې نو خیر دی بار د روزي خپل ضروری کارونه دیو کی ثواب به بیا متملو شي. خو بهرحال کدا کارونه مخکې رستو شي او د اختر شپم په اعتکاف گاه کې تیر شي نو د دې ډیر زیات اجر او ثواب دی. په شلمه روزه باندې اعتکاف تبا چې څوک اراده لري اغوی بکینی. نو شلمه روزه کله ده زمونږ په پاکستان کې شلمه روزه په 31 مارچ باندې د اتوار ورځ ده را روان 31 مارچ 2024 دا د اتوار ورځ ده. دا شلمه روزه ده په پاکستان کې او چې څوک د اعتکاف خواهشمن وي نارینه که زنانه وي اغوی به په 31 مارچ 2024 د اتوار په ورځ مازیګر منځونو نه رستو او د ماښام نور پریوتونه مخکې خپل د اعتکاف ځایونو ته داخل شي. پښتو کې د دومره وی چې د اعتکاف د اخر عشرې د سنت نیت کوم یا الله مانه قبول کی او ماته آسان کی. په دې طریقه باندې اعتکاف شروع شو. وخت په وخت چې انسان ته کم ضرورت راځي داغي به بیا خپل د علاقې چې کم عالمان دي داغوینه او چې کم نارینه جمعات کې اعتکاف ته ناست هغه به د خپل امامانو نزان پوي چې کم کارونه پکار دي اب کوي کم کارونه نزان ساتل پکار دي نو ځان به ساتي. الله تعالی دې تاسو ټول له سره زمونږ توفیق ورکي چې خدای پاک مونږ ته د اعتکاف چې کم اجرونه ثوابونه دي او د اعتکاف د ناس ته کم شوق او فکر او جذبه هغه د الله مونږ له توفیق راکي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.